نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. مینې ژړل او خپه وه چې ولې پلار پرته د دې د رضایت نه داسې چاته په نامه کړې ده چې هغه له مخکې 2 نورې ښځې لري. په عمر ډېر پوخ دی او د ځینو کسانو له خولې یې اورېدلي چې ښه خلق هم نه لري. شازیې چې لا پخوا دې برخه کې له خپل پلار ملک ادم خان نه مرسته غوښتې وه، ورته ډاډ ورکړ چې بابا یې هم دا ښیښي نه مني. خواخوا سرور خان له ناظر سره مخامخ کیږي. دا چې څه سره وایي اوس یې په ډرامه کې اورو. باور دې وشه خان صاحب چې نن مې ولیدې سترګې مې در باندې خوږې شوې. خو خیرونو ناظره څنګه دې را باندې سترګې خوږې شوې؟ تا ته دې ویل شي داسې راته ښکاره شوې لکه خدای بخښلی جبار خان چې ګورم. دا خبره په لومړی ځل له تا نه اورم. زه خو مې نه په رنګ په لار ته تللی یم او نه په قد او خوی. لوی د له مخې د پلار مرحوم تشه خو دې پام دا تا ډکه شوې ده. ښه دا خبرې پرېږده، په دې مې پوهېږه چې د دوکان کاروبار دې څنګه روان دی؟ ښه روان دی. تا ته دې ویل شي د دوکان کار داسې په اسانۍ نه چلېږي. کار غواړي کار. بس چې زړه ورته تنګ نه کړي، خواري وکړه چې کار دې وچلېږي په خیر. لوی د له مخې سر ملا زه دوکان ته ځم او ماښام تیاره بېرته کور ته راځم. خامخا به چلېږي له خیره. نن خو په رڼا راغلی. تا ته دې ویل شي خان صاحب نن مې امداد ته دوکان پرېښودو، زما لږ کار. ښه نو چې ناوخته در باندې نه شي، دا جوار وخوره چې ډېر ښایسته او نرم پوخ شوی. خیر یې سي خان صاحب، تا ته دې ویل شي که جوار وخورم نو موړ به شم، بیا به مې څه شي ته زړه نه کېږي. لکه چې کوم واده یا خیراته چا غوښتی که څنګه چې ځان ورته وږی پرېږدې. لږ د له مخې دې ورځو کې نه ودونه شته او نه خیراتونه، او که وي نو موږ غریبان ورته څوک نه غواړي. ښه نو یعنې لکه چې کور کې د پسه د غوښې کړۍ پخه کړې چې ځان ورته وږی پرېږدې. د پسه کړۍ نه ده خان صاحب، خو تا ته دې ویل شي نن شپه به له خیره سره د چرګ د غوښې کباب خورم. بس ځان ته کبابونه خورې نو. تا ته دې ویل شي ماجه بیبي ته مې ویل چې ستاسې برخه خامه در ولېږي چې کور کې یې ځان ته سره کوي. ښه نو چې بیا زم نور جوار ونه خورم نو. خان صاحب بس که غواړې د چرګ کباب وخورې نو تا ته دې ویل شي بیا په جوارو ځان مه مړوه. نو تا به کور ته ایله دومره غوښه راوړې وي چې ستاسې وشي. په هغې کې ده چې موږ ته م رالېږلې نو په هغې به زه چېرته موړ شم؟ خان صاحب لږ د له مخې دومره غوښه به یې در لېږلې وي چې تاسې به هم زیاته شي. چې تا څنګه داسې خرچو ته لاس اچولی ناظره؟ اوس خو د خپل کار خاوند یم خان صاحب، لږ د له مخې کله ناکله په ځان او دوستانو خرچه ښیي. منم دی ناظره، رښتیا هم چې خدای ښه خلاص درکړی. تا ته دې ویل شي خان صاحب زه ډېر سخي انسان یم، خو تر اوسه مې جیب خالي و ځکه مې سخاوت نه شو کولی. ښه نو له دې معلومېږي چې د دوکان کار دې ښه روان دی، ځکه دې داسې خرچو ته لاس اچولی. که د دوکان کار مې ښي او که خراب، خو په ځان او کور خرچه صدقه ده، صدقه. هغه لکه چې لال باز دی ښه نه راباندې لګېږي، په دغه بله لاره به لاړه شم.
دلبرو ترورې یوه شېبه ودرېږه. څه وایې ځوانې مرګه دې نه شم، زړه مې نه غواړي چې مخ دې ووینم. ولې څه ګناه مې کړې ده؟ خپل کور ته د نه یم در پرېښي، ځوانې مرګه دې نه شم. اجازه دې نه راکوله چې غوټۍ ووینم. اوس څه رانه غواړې په همدې خاطر خو در سره غږېږم، بښنه درنه غواړم. څه شی؟ بښنه؟ هو په هغه کار ډېر پښیمانه یم، کاشکې مې داسې نه وای کړي. خیر اوس مې وبښه، بیا به داسې نه کوم. بښلی مې ځوانې مرګه دې نه شم. زه دې څه کوم؟ په بده کارونو ته په خپله بد ښکارې. منمې، خو له دې وروسته چې دې هر وخت زړه و زمونږ کره راځه، زما دروازه به هر وخت ستا په مخ پرانیستې وي. وی چې داسې ده، بیا نو همدا اوس یوه غوټۍ وینم. او ځوانې مرګه دې نه شم، پوښتنه یې کومه. 100 وارې خو راشه، غوټۍ به م ډېره خوشحاله شي. ګوره لالباسه، په غوټۍ باندې ډېر پام کوه، د پښې ټپ ډېره کمزورې کړې ده. په دواړو سترګو تا ته دې خدای خیر درکړي چې میوه دې ورته رالېږلې وه. د ناروغ پوښتنه خو حق ده. خو تا په هغه وخت کې نه پرېښودم چې پوښتنه یې وکړم، ځکه مې یوازې میوه در ولېږله. خیر اوسې ترورې، خدای دې اجرونه درکړي. ښه پښه یې اوس څنګه ده؟ ځوانې مرګه دې نه شم، ټپ خو به یې ډېر نه سوځي؟ نه نه ښه شوې ده، اوس خو بیخي ښه ده. وایم ډېر مه غږېږه، ښه به هغه وخت شي چې ډاکټر ته لاړه شي. ډاکټر ته خو تللې ده، ډاکټر یې پښه کتلې او پانسمان کړې ده. او ځوانې مرګه دې نه شم، رښتیا وایې؟ هو کلینیک ته تللې وه. دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی ځوانې مرګه دې نه شم. خدای دې په دین او دنیا ثوابونه درکړي. آمین. سره له تاسې چې په ښه نیت مو دې غوټۍ پوښتنه کوله. وایم ډېر ښه کار دې کړی دی. زه اوس په حقیقت پوه شوی یم، څه چې مې کړي دي پرې پښیمانه یم. دا هم خو ډېره خبره ده چې په تېرو کړو دې پښیمانه یې ځوانې مرګه دې نه شم. څوک چې لږ عقل هم ولري په خپلو عملونو باندې یو ځل خامخا فکر کوي چې ما ښه کړي که بد. او همداسې ده، مرګه دې نه شم. خیر بل وخت به پام کوم. خود پام کوه، غوټۍ غوندې ښځه نشي پیدا کولی، اولې باید په قدر پوهېدلی وی. ځوانې مرګه دې نه شم. ته ښه وایې دلبرو ترورې، غوټۍ ډېره ښه ښځه ده. دومره صبرناکه ښځه ده چې ما په ټول عمر نه ده لیدلې. خدای دې نور او سلام درکړي، خو ته باید ډېر ښه ورسره وکړي. همداسې به کوم. او ځوانې مرګه دې نه شم، داسې څه ونه کړي چې غوټۍ پرې وځورېږي. ښه نه نه داسې کار خو هېڅکله هم نه کوم. خدای دې یوازې درکړي. د شکر ځای دا دی چې اوس یې پښه بیخي ښه شوې ده. د پښې په جوړېدو خو یې ډېره خوشحاله شوم. ځوانې مرګه دې نه شم، خدای دې نوره نه ځوروي. آمین. وردله یو څو شېبې دې د دوکان کارونه پرېږده، دې خواته راشه چې سره وغږېږو. اوهو ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، راځئ دوکان ته دننه راشي ملک صاحب. ته هم راځه مجیده مهربانه. مجیده راځه چې کینو، لږ په سره تېر شه، دا خبرې په ولاړې نه خلاصېږي. سمه ده ملک صاحب. راځئ صاحب مهربانه، تاسو خو زما ځانګړي مېلمانه یاست. بس ډېر په خوږه خوله مه غږېږه، لږ په سره تېر شه، خوله ته درته ماتوم. دا څه وایې ادم خانه مهربانه، ما څه کړي چې داسې خبرې راته کوي؟ اوس به زه درته وښیم چې څه دې کړي. لږ په سره تېر شه، تا دروغجن او دوکهباز سړی په دې ټوله دنیا کې نشته. دا څه کوې صاحب مهربانه، کالي دې راسیرې کړل. زه د خوله در ماتوم، خو ته د کړۍ په کیسه کوې. مجیده مهربانه مرسته وکړه، ځینې خلاص مې کړه، کنه په خپل دکان کې به مې مړ کړي. مه کوه ملک صاحب، ملک صاحب پرېږده، ګریوان یې خوشي کړه چې خبرې ورسره وکړو. دغسې ته لږ په سر تېر شه، تا غوندې دروغجن سړی باید په خوله ووایل شي، په خوله، چې باید چا ته دروغ ونه وایي. څه مې کړي دي صاحب مهربانه، تاسو خو مې پوهېږئ چې خبره څه ده. مجید دې ولې تر ایستلی؟ په سر تېر شه، د تیمورشاه په اړه دې ولې رښتیا ورته نه دي ویلي؟ ملک صاحب ورته ویلې مې دي، په څه چې زه پوهېدم هغه مې ټول ورته وویل. وایم دا خوله دې زره بنده کړه، ډېر ناروا سړی.
ستا د ترور زوی دی هر څه یې خبرې خو ما ته دې نه وویلي ویلې مې دي صاحب مهربانه بس لږ په صادق شه نور د دا خبره نه چلېږي تیمورشاه ډېر مالداره سړی دی خدای ډېرې پیسې او ډېر جایدادونه ورکړي دي تاسې نور څه غواړئ زه به یې اوس در وښیم چې موږ څه غواړو کوه مه کوه ملک صاحب وهئ مه پرېږده چې په خبرو سره دا کیسه خلاصه کړو موږ د تیمورشاه پیسې څه کوو ما لمسی د تیمورشاه د لور په ځای ده د لور لږ په صادق شه تا ته دا مناسبه ښکاري یا ملک صاحب نو دا خبره خو ما مجید ته کړې وه چې زما د ترور زوی په عمر یو څه مشر دی مجید هم را سره منلې وه صاحب مهربانه زه دې تېر یستمه داسې کار نه کوئ صاحب مهربانه اوس دوستي شوې ده خرابوئ یې مه اوهو ته اوس هم د دوستۍ خبره کوې یا لږ په صادق شه شرم لرې که نه شرم ښه شی دی هی نو دا دوستي خو مجید په رضا را سره کړې ده په زور خو مو نه ده مجبوره کړې صاحب مهربانه نور مې نو حوصله ختمه شوه مجیده پرېږده له مخ مې لرې شه چې خولې ورته ماته کړم ته پرېږده داسې سبق به ورکړم چې بیا په ټول عمر چاته د دوستۍ په خبره کې دروغ ونه وایي تېڅه شه مه کوه ملک صاحب د جنګ لپاره خو نه یو راغلي که نه لږ په صدې شه ګوړی واورئ دا کوژده ختمه شوه پورته له ښه په خلاصو غوږونو یې واوره ډېرو خبرو ته اړتیا نشته لنډه یې درته وکړم چې دا کوژده پسخه شوه زه تیمورشاه ته لور نه ورکوم تیمورشاه یې نه مني صاحب مهربانه هغه د دسمال وړلو ته په تمه دی ورځ راته وټاکه چې په کومه ورځ درشو دسمال مسمال نشته مجیده پیسې په دماغ ورته ووړه دا هم هغه د ولور پیسې دي چې په لومړۍ ورځ مو راکړې وې در ونیسه درته ومې ویل چې زما لور په دې کوژدې راضي نه ده زه یې تیمورشاه ته نه ورکوم نه یې ورکوم